السلام علیکم. دا نن ویډیو درته په یو خاص موضوع کومه او دا موضوع دی چې خیال کوي دوکه نشي. الیکشن را روان دی، د چا په دروغو نارو دوکه نشي، د چا په دروغو وادو دوکه نشي او په هغه خلکو خو بالکل دوکه نشي کم چې د پی ډی ایم کې شامل سلور غټو جماعتونو د دې قوم سره کم ظلم کړی دی د مهنګای او د بیروزګارۍ په شکل کې. هغه سلور جماعتونه څوک دي؟ یو مسلم لیگ نون دی، یو پیپلز پارټي ده، یو جمعیت علماء اسلام دی او یو عوامي نیشنل پارټي ده. نن سبا لاډ لا دی نواز شریف او د دې فرسوده نظام نماینده دی او د هغوی کوشش دی چې په څه جعلي طریقې سره په زور زبردستۍ بیا په دې 25 کروڑ عوامو د عوام د خواهشاتو برعکس مسلط کی. تاسو ته یاد شي بلاول چې دی د پیپلز پارټي هغه د شهباز شریف په حکومت کې وزیر خارجه او سل دورې کړې وي د عوام د خزانې نه او د هغې دورو هیڅ څه فایده نه وه، صرف خپل پروفایل ټیک کو او هغه نن سبا په نواز شریف او په مسلم لیگ نون تنقید کوي او دا عوام له تاثر ورکوي جوړ موږ د دوی ډېر سخت دشمنان یو. خو که تاسو تیر له ووټ ورکو او څوک پاس شو نو دا زه درته ګارنټي در کوم چې په راروان حکومت کې به هغه د نواز شریف سره اتحاد کړي او بیا به وزارتونه اغستی. د دې نه پس دی عوامي نیشنل پارټي. عوامي نیشنل پارټي ناره ده چې ته ورځه پنجاب ګټه او زه به باچا خان ګټم، خو چې څنګه الیکشن وګټي نو باچا خان نظریې بیا په پنجابیانو خرڅه کړي او تاسو ته به اوس وایي چې لاټین له ووټ ورکړي چې تیارې لرکو او رڼا راشي. خو د دوی په دور کې د عوامي نیشنل پارټي د شهباز شریف په حکومت کې اتحادیو او د ملک په تیارو کې ډوب کړي. نو که دوی څنګه لاټین لتا ووټ ورکو نو دا مه ګڼه چې دا به د باچا خان نظریې له څه کار کوي. دوی به سیده ځي رایونټ ته او د مریم نواز او د نواز شریف په غیږ کې به ناسي او بیا به د باچا خان ګټه او ته ورځه پنجاب ګټه او زه باچا خان ګټم، هغه به بیا 15 کاله یری. سلورم نمبر چې دی نو هغه مولانا فضل الرحمن صاحب دی، ډېر احترام ول لرمه، خو هغه به درنه اوس ووټلي د جنت د ټیکټ په نوم باندې او د دین او د مذهب په نوم. خو چې مولانا صاحب تاریخ دا دی چې دوی د بېنظیر په وخت کې دا فتوا ورکړې وه چې د ښځې حکمراني حرامه ده او بیا د حق بېنظیر سره وزارتونه یې مزې کولې. دغسې به نواز شریف ته وي چې دا د خزانې لوټ کړې ده، بیا د هغوی سره شامل و. دغسې به زرداري ته وي. نو په هر حکومت کې هغوی شاملي او اوس نګران حکومت کې غلام علي صاحب د هغوی نماینده ګورنر دی او د عوام چې څه بد حل دی تاسو ته پته ده او دوی څومره په مزو کې دي. نو که ستاسو نه د جنت د ټیکټ په نوم ووټلي دا د رایوین ټیکټ دی، دا به سیده بیا تاسو خرڅئ په نواز شریف او په مریم نواز باندې او بیا به د هغوی سره اتحاد کوي. نو هغه خلک چې تاسو ازماو کړي هغوی له ووټ ورنکې، دغه ستاسو ووټ سیده هغه فرسوده نظام مضبوطولو لرځي چې د کم خلاف عوام نن سبا راچوت شوي دي. واحد نماینده چې تاسو له به حقیقي ازادي درکوي د عمران خان په سرپرستۍ کې ده. دوی ول لارې بندوي، دوی په مقدمې وکړې، دوی په 200 جعلي مقدمې وکړې، دوی ته د ووټ حق واغستو، دوی ته بیټ واغستو، خو عوام نه مني. عوام وایي چې د باتینګن په شکل کې به شیر له شکست ورکو، بالټۍ به تیر را غورځي او کورسۍ چې ده نو هغه به کتاب له شکست ورکوي او لاټین خو هسې هم تباه دی. نو خیال کوئ چې دوکه نشئ په دغې زړو خلکو باندې کم چې د دې فرسوده نظام نمایندګان دي او د دغې مضبوطیا دپاره کار کوي. حقیقي ازادي بدله هغه خلک درکوي چې کم خلاف دی وخت کې دغه ټول فرسوده نظام یو ځای شوی دی او د خپلو مفاداتو تحفظ کوي. امید لرم چې ستاسو به ویډیو خوښه شوي. ویډیو ډیره شیر کوئ چې هر چاته پیغام رسی او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.